الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى ابن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وقائدنا ورأفتنا ورحمتنا وقرة أعيننا ورزينا ورزي ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب الكائنات ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو، نن شپږم تاریخ د جمادی الثانی 1443 هجری ده. د دنیا د زندگی لکه د طوفان او د سیلې په شانت تیز روانه ده. او خيار انسان هغه دی چې هغه په دې ژوند د دنیا کې چې دا یو مختصر او عارضي ژوند دی، دې کې د هغه ابدالآباد زندګۍ دپاره فکرمند شي او کار وکړي. مونږ او تاسو روزانه که روزانه نه یو ورځ بعد دوه ورځې بعد د چا د غم او د چا د جنازې د اعلان هغه آواز وخت راځي. دغسې به یو ورځې زما او ستا د مرګ او د جنازې اعلان هم وشي. زه دپاره یو سوچ فکر دی. نن زمون مسلمانانو نه د آخرت فکر هغه هیر شوی دی. د الله د عذاب هغه یره، خوف، دهشت، هیبت هغه زمون د زړونو نه ختمه شوی دی. سورة بقرہ کی اللہ وی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. الہ العالمین یہ بندہ استا زړه سخت شو، دا زړه دې داسې سخت شو لکه د کاڼي. زړه د غوښې دی، دا د غوښې ټوکړه چې زړه دی، الله وی دا کاڼی دی بلکې کاڼي نم سخت دی. واقعي خبره، زمونږ زړونه سخت دي. په خپلو سترګو مو د الله عذابونه ولیدل، نه زه توبه وباسم او نه توبه وباسم. مونږه هغه خطرناک وارنینګونه د الله د مخه ولیدل، لیکن بالمازه مونځ گزاره نشو. زناکار زنا پرې نه خودا، غل غلا پرې نه خودا، دروغجن دروغ پرې نه خول، ګڼکپ خپله ګڼکپي پرې نه خودا. رواني دنیا ده. دومره را باندې د نفس او دی شیطان د دنیا دی خواهشاتو دی زیب و زینت دومره غلبه کړې ده، دومره غلبه چې د یری ځایونو کې مونږه خنداګانې کوو، د جړا په ځای کې مونږه خنداګانې کوو. الله خاص نه وایي کنه، قرآن خود قصو کتاب نه، دا د سوچ فکر کتاب دی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ وی د دنیا مال دولت زیب و زینت دو ککڑے، یو خدا و چلاڑے د مړو نم سوال شروع دام پکیرا چې د دنیا د زیب و زینت دومره په مخه کړی چې پادیره کې م خنداګانې کې، پادیره کې م ګناهونه مونږه شروع کړي. دا سوچ د جړا او د عبرت په مقام کې دې بندگانو خنداګانې شروع کړي دي.
بیا ویره حالات خراب دی، گرانی دا، بدامنی دا. بس د دنیا حالات دا زمون د خپلو اعمالو نتیجه وا. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، وی چې څنګه ته داسې به در باندې بادشاه هم راځي. مونږ غلی یو نو بادشاه غل، که مونږ ګڼکپان یو بادشاه ګڼکپ، او که مونږ صحیح شو بادشاه به هم صحیح شي. ځان صحیح کول پکار دی، بیا خپل کور درستول پکار دی. هر سړی چې ځان او د کور د پاره فکرمند شي دنیا خپله جوړي. مونږ سره دا سوچ او فکر نشتا، دا سوچ فکر ختم شوی دی. الله الله، دا واورئ چې کله انسان د الله شي نو الله د ده شي. بس خبره لنډه، ته د الله شه الله ستاره. مینس کې درېمګړي ته ضرورت نه پاتې کېږي، خو د الله کېدو کې به قربانۍ راځي، دې کې به کور رانیږي، دې کې به د کلي نه شړلی کېږي، دې کې به بچیم یتیمانان کېږي، دې کې به میندې بورېږي، دې کې به ناویانې کونډې کېږي، دې کې به ستا د مال او ستا د دولت لوټ مارم لګي. خو ته وې زه د الله یمه، الله وایي چې ته زما یې خو زه ستا یمه که درېمګړی زما ستا منځ کې نه راځي. ته د الله شه نو الله به ستا شي، او ته د الله شوی نی نو الله ستا کېږي نه. اوس به مونږ د الله والا څنګه جوړېږو چې د هغه قانون، د هغه احکامات، فرمانونه هغه زما او ستا د زندګۍ د سترګو یخوالی ته به الله والا ګرځي. چې کوم ځای د الله کوم حکم دی په هغې به پابند روانې، نو دومره مقام ته به ورسې چې انسانان خو انسانان دي، الله به زناور هم ستا تابعدار ګرځي. ګوره الله به زناور هغه ستا تابعدار ګرځي. او په دې باندې تاریخ کې ګڼ واقعات راغلي. هغه زناور چې هغه بې رحمه دی، رحم نه پیژني، هغه زناور چې هغه د بل زناور وینس کی غوښه خوري، د هغه زندگی د بل زناور په مرګ کې ده، الله به هغه زناور هم ستا تابعدار ګرځي. د ځنګل بادشاه ازمره، دا د ځنګل بادشاه دی که نه، د ده زندگی د بل په مرګ کې ده. داسې ده که نه چې دی بل ونه وژني، دی ژوندی نه پاتې کېږي، دی به بل وژني. لیکن الله وی چې ته زما شي، دا شلونکی زناور، دا بې رحمه بې ترسه زناور، دا به په تا باندې زه مهربان وګرځوم. ته زما شي، ته د الله د دین تابعدار شي. مونږ خو تابعدار یو، خو څنګه تابعدار یو خبر یې؟ یو سړي باز ساتلی، او باز د ښکار دپاره چې دی به مال ښکار کوي، ډېر ټریننګ یې والا ورکو، خرچه یې پرې وکړله. چې کله وخت د ښکار راغی چې هغه باز ښکار بسې پرېښو، نو هغه د خپل کور بچي ښکار کول، بهر یې نه ښکار کول. ښه چې اوچت به شم د کور بچي به یې رانیولي. مونږ داسې یو. که مونږ ګورو هر سړی د بل مسلمان بیخکندي، د بل مسلمان بیزتی، د بل مسلمان بدنامی، به دا زموږ زندگی ده او په دې کې روان یو. نه جی،
دا ټول کائنات د الله تابعدار دی اختیار د الله چلی د الله داسې اختیار دی خیال مو دی الله عطر له مقام ورکو متیاز سپکې کړي سوچ مو لري خبره ده عطر له مقام ورکو خوشبویان ته روانې دي متیاز سپکې کې خپل متیازو نم تعالی وګ مدرزي د متیاز له د ذلت او عطر له د مقام چا ور کړي دا الله ور کړي انسان ته د الله تابعدار شه الله ستاره الله رب کریم ستا کیږي ستا خلینا به خبره نی وتی الله رب کریم بتاله کار سر ته رسولي خو ته د الله تاریخ یو مشهور واقعه لیکل د الله ر پیغمبر یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی روم ته تلو جهاد لا په ملګرو نه بے درکه شو یا کشته په واوړې دا د کشته په یو تخته باندې ځان رئیسار کو باغې ناس دی او دریاب چپی وਹੀ سو وخت بعد اوچې ته ورسېد چې اوچې ته ورسېدو څنګه دریاب نه خپه اوچې تکړه او څنګه را روانېږي یو ازمره او پاغه د انسان وږمه ولګېده او هغه هم اوږې دی نهر دی ازمره رالو او غړمبېږي چې که خیر ښکار خو راغی اوس به خورمه خېټه به مړوم حضرت سفینه رضی الله عنه دی ازمری ته داسې ګوري الله عجیب منظر بو لاس کې توره شتا خو ازمری سره خو توره نه چلیږي او که مقابله کوي نو ځنګل دی د ازمری ملګري پیدا کیږي ګوره ځکه چې بادشاه خو د ځنګل هغه دی که چې کله د ازمری دی ورته ګوري او هغه را روان دی او ډېر غړمبېږي خوشحاله دی چې ښکار دی چې کله څنګه د خواته نږدې شو داسې دوه درې فوټو کې او ازمري ځان جوړولو حملې لا غزار لا د ورته د لاس داسې ونیولو ودرېږه ودرېږه او عجیبه خبره کوي انت اسد البر وانا سفينة غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يردنا خبر انت اسد البر تو خوې چې زه د ځنګل بادشاه یم ته نن په دې غرض باندې را روانې چې ما تا یو بني آدم ښکار له راغلی دی نن به زه د بني آدم غوښه خورم نن به زه بني آدم ماتو ما د وینې نه به خوندونه علما د غوښې او هډوکو نه به خوندونه علما اوسه پورې مې زناور را پرزولې د هغې لتې ټکولې نن د بني آدم نمبر دی دی به را پرزو مو دی به لتې ټکوي انت اسد البر ته خو په دې غرض را روانې خو زما خواله مخکې را نشي نور بل قدم مخکې وانلې ګوره دقه زیبانې ودرېږه که مخکې رالې ښه بني ګوره بس دقه زیبانې خپه ودروه انت اسد البر
او د زنګل بادشاہ ته بادشاہ خودل تودرېګا مخ کې قدم وانلې زستا خوراک نیما زستا خوراک نیما دام وای چې دې بنن ما تعالی ټکې او زبت نوینس کما وخه به خرما نا 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 وانا سفینتو غلام رسول الله او زمانم سفینه ده زد الله د پیغمبر غلام ما زد هغه د غلامانو نه یو غلام ما داغه د مریدانو شاګردانو نه یو مرید او شاګرد ما صحابي ما زد الله پلار کی جهاد لراوته ما ملګری رانه به درک شوی دی په ځنګل باندې راغله ما نلار به درک شوی دا کته بادشاہ شلول د زناورو کې خپل کار دی خونن بته یو بل ډیپټي کې هغه دادا چې مان لار ورک شوی دا تب ما تنن لار خې سبحان الله ازمری سوار لسم نو پاس کړي چې تعلیمي کړو کنه سوار لسم پاس نو خدای ته ویلی شي کرامت خبره بده و چې ته د الله شي الله بیا ستاره وګوره حضرت سفینه رضی الله عنه بچ دا خبره مې وکړله وې ازمری سرخ کته کو شای کړله تاوش چې تاوش خو وی روان شو لکی او خوزولا وی زمور پس روان شما پری زنگل کی مزل کوز مره مخکره زور پس روان ما وی دی زنگل کی بادا سی زیرالو دی ازمری بغڑنبا شروع کلا دیر بوغڑن بیدو وی زوا پوی شما چی دی ماتوی چی زان ویخ کا گورا دی یری زیره وی ما بزر تورا دتی کی نرا بہر کولاس کی بمیونی والا سگ حملو نکی او چی کل بعد دگڑم باودری داغا تورا بمی واپس تی کی ورکڑلا مزل مکولو ټول ورځ مزلو کو د زنګل غاړې ته راوستم آبادی له راوستم او چې ودرېدو وی ماته سرو خزولو سترګو نیوخ کې روان شلې وی ز پوه شم چې ازمره ما سره په مخه کوي را روان شو د الله د دین په خدمت کې د الله د کتاب په خدمت کې دا مقامو چې د ځنګل بادشاہ د نوکرو ګرځېدو ځنګل بادشاہ نوکر ګرځېږي زما عزت مند دین کی دومره کمال دے دین کی دومره عزت دے چې الله رب کریم با ټول مخلوق داستا تابعدار ګرځي خود د الله تابعدار شه مشهور واقعه حضرت مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سره د ملګرو روان دي حضرت مغیره رضی اللہ عنہ دا د الله د پیغمبر څوکیدار دی اکثر موقع کی با دا اللہ پیغمبر کا پا سفر کی بونو دبا جنگی جامعہ چولے وی تورا پلاس با دا اللہ پیغمبر سرولارو او اللہ دی منگو تاسو مسجد نبوی تبوزی علتا یو ستنا داغیتا یو استوانت الحرس دا سوکیدار ستنا دا اللہ را پیغمبر سوکیدار بدل تولارو محدثین نظام وی دا با اکثر مغیره رضی اللہ عنہ او دا بختور صحابی دے دا اللہ پیغمبر خوب لیدلے دے او دا عمره دا سفر پا اراده باندې روان شوے دے حدیبی پا مقام کی اگدا واقعہ تا سوری دلے دا اللہ حبیب آغا اوخی غڑانگا اولا گولا مخینت لا دا اللہ حبیب پوخ ناستو اوخی غڑانگا پس مکولا گولا صحابو دیر چغی والی و لکین مراخ کلو دیر وازنو کل خوخ نو چتی دا صحابو ویلی خلعت القصوہ وی قصوہ بوڑیشو دا دا اللہ دا حبیب دا اوخی نامه وا وی بدا بوڑیشو
د الله حبیب را کوشو چې وی قتل د اوښې خولې نه زګونه روان دي او سترګو نه اوښکې روانې دي. الله حبیب فرمیل ما خلعت القصوى، قصوى بوډی نه ده او نه دا عادت دی چې دی باندې سردار د انبیاو د ناست دی او په نیمه لاره کې د غړانګه لګوي. نه 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 نه، ولکن حبسها حابس الفیل، کم ذات چې د ابرها هتی حرم ته نه پرېښو هغه ذات نن زما اوښ هم حرم ته نه پرېږدي. د الله بند کړی. بس د الله حبیب چې دا خبره وکړه اوښې ته یې پاسه، بس اوښه پاسېده ولاړه او بل ځای کې استوماني وښکله. د الله حبیب د خولې نه یو خبره ووتله، وی قسم په الله چې نن دا کافر مانه کم شرط غواړي چې په هغې کې د الله د دین بېعزتي او کموالی نه زه هر شرط منلو ته تیار یم. بهرحال بیا مذاکرات دا خوږده خبره ده، د مغیره رضی الله عنه خبره درته کوم. مذاکرات شروع شو، یو کافر راغی د الله حبیب سره خبرې کوي. بای سړی عادت دی چې دی د خولې سره په لاس هم خبرې کوي که نه. دغه کافر د الله پیغمبر سره خبرې کولې او کله کله به دا لاس د الله د پیغمبر ګیرې ته داسې یوړو. عادت یې وکړو. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ورته یو ځل داسې وکتل، وی زه خیر مشر دی. چې دویم ځل یې لاس یوړو، وی زه بیا هم خیر. خو دریم ځلې دی کافر د الله د پیغمبر ګیرې مبارک یې له لاس یوړو نو د تورې پرې موټي باندې وله دا لاس والو. وی خبردار لاس دې سنبال کا، که بیا دې دا لاس زما د پیغمبر ګیرې ته نږدې کو نو دا لاس به دې په دې تنه باندې پاتې نشي. ډېرې ودګلو، هغه ویرېدو. چې ویرېدو نبی علیہ السلام ته وی دا څوک دی؟ کافر ورته ورته دا نه پېژني. وی نه. وی وګوره ورته ده خو جنګي ټوپۍ اچولې وه، زغرې اچولې وه، ځکه ټول صحابه احرام کې و، د احرام کې نو. وی دا نه پېژنې؟ وی نه. وی دا ستا وراره دی. ای دا د الله د پیغمبر ګیرې دی چې لاس سړلو دا د مغیره رضی الله عنه ترو، لیکن دا دومره باغیرت او جرأتمند صحابي دی، د خپل تره چې تره د پلار په ځای وي دا هغه لاس هم د پیغمبر په ګیره نشو پرېښودی. څومره لوی خلک دي. بهرحال هغه والا څه کنزل منزل بیا وکړل. دغه مغیره رضی الله عنه روان دی د ملګرو سره، لښکر دی جهاد له روان. چې جهاد له تللو شپه پې راغلی یو ځنګل کې، اباده کې چا پرېښول نه، ځنګل کې پې شپه راغله. چې شپه پې راغله خلکو ورته ویلې چې دا یې چلو کوي، دا ځنګل پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي. دې ځنګل کې چې چا شپه کړې د سهار مونږ صرف د هغې هډوکې راغونډ کړي دي، نور څه نشته. دا ورته زه الله نه به خیر غواړو. ملګري هم فکرمند شو، ځکه چې دا خو شلونکي زناور دي، د عوامو خبره غیب عالم هم پکې دی که نه، او دا دي او هغه دي. که د شپې ځوان ته وي دې دوکان ته لاړ شوې زه یارېږم، بهادر یو مونږ ټول که نه. زه دا خبره کوم خفه کېږې ما، دا ماشوم د چې ته وې دوکان ته لاړ شه او دی درته د شپې وایي چې زه یارېږم، خبرې دا غلطي ده چا ده؟ د دې غلطۍ نه خبر یې دی د مور او د پلار غلطي ده. ولې؟ مونږه قسم دی دا ماشومان ټول بوزدله کړي دي. اول زه بیا تاسو چې ماشوم لا ورانې نه کړي، بو راغی یاره دی چې ځوانم شي او بوډا شي او مړم شي، خو بو یې ونه لیدو، خو د بو یره اړه کې پرته ده. بو راغی به ده سره بله لاره نشته دی. بو راغی په بو باندې دی ماشوم غلی کوي، بس د بو یره زړه ته ننوتې ده. نه جي ماشوم له د بهادرۍ دا نه هله پیشو راله، بس ماشوم زر ځان راغونډ کي، والله دا پیشو به جوړې ما به خوري نو. هله سپی راغی ماشوم ځان غونډ کي. نه، دا پلار بوزدله بچي له د بوزدلۍ تعلیم ورکوي، شریعت دې نه منې کړې ده. ورته هغه پیشو راله منډه کاڼې راواله اوله، سپی راغی کاڼې راواله اوله، چې
چې دی بهادر لوی شي بچو له د بوزدلۍ تعلیم مه ورکوئ خالد ابن ولید چې خالد ګرځېدلی واسې نه و ګرځېدلی به د شپې ماسوتن مور راوسته غونو ځنګل کې به پرېښو سهار به یې بوتلو د مور ورسره مینه وه خو هغې د خالد نه خالد جوړول غوښتل په ځنګل کې لوی کړو هغه بیا یره پېژندلم نه چې یره لاسه شي مونږ ټول بوزدله یو نو مغیره رضی الله عنه بوزدله نه و چې بس و دا به کېږي څه دا به کېږي څه ځنګل دی نه ملګرو ته یې ډډه واچوئ غوټې مو کلاوې کړئ د دې بوجونو خیمې ولګوئ د کمانډر دی د لښکر وی ګوره یاره د ویر زه درته وایم زما حکم دی او یو ونې ته وختو ماښام ته نږدې ټیم دی یا حشرات الارض وسباع الطیور نحن اصحاب محمد وې د دې ځنګل زناور واورئ څومره اشلونکي زناور یې مرغان یې وحوش و طیور یې څومره مخلوقات یې واورئ نحن اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مونږ د الله د پیغمبر غلامان یو صحابه یو نن زمونږ شپه ده دې ځنګل کې دې ځنګل ته تاسو ته حکم دی دا ځنګل د الله په حکم مونږ ته نن خالي کوي که مونږه کم زناور دې ځنګل کې نن شپه ولیدلو وجنو بیم او سبا به قیامت کې د الله په دربار کې د نبي علیه السلام وړاندې ګیلم د دې زناور نه کوو چې مونږ ورته د نبي نامه اخیستې وه چې د هغه غلامان یو د بیا هم دې نه حیا نه وه کړې به دا یو خبره ونې نه راکوش علاقې خلکو یې مونږ ولیدل مرغانو پر کلوال وتل مارانم لاړل تر دې وی میږي مولیدل چې په لار باندې روانو ځنګل یې ورته خالي کولو ته د الله شي نو الله به ستا شي مونږ به خاورې د الله شو شروع مې ورته په دې باندې کړې وه مونږ به خاورې د الله شو مونږه چې دی د جړا په ځای کې خنداګانې کوو داسې ده که نه بله شپه مې درس کې دا خبره کړو ډېره درد مقام دی د قبر کنل د بل قبر ته تلل او د چا قبر کنل دا د جړا مقام دی تاسو خبر یې زموږ د نوجوانانو نه چې دی قبر کني څه کوي خنداګانې کوي سندرې پکې لا زیاتي اوري عذاب به راځي مونږ د کاڼو ورېدو قابل یو د قبر د کنلو په ټیم کې مونږه خنداګانې کوو د مړي د لامبولو په ټیم کې خنداګانې دي جنازې ته دا خلک تلي دي خنداګانې او هنډ بړکې راغشتی دی بیا دیرې ته تلي دي هلته په مړي خاورې اړئ بیا هم خنداګانې دي بیا درې ورځې خلک د مړي دعا له ناست وي نو بیا هم خنداګانې دي د جړا ځای کې مونږه خنداګانې زما وروره شروع کړي دي دا ډېره ګرانه ده زما وروره ته بیا وایي عذاب رالو عذاب به راځي نه عذاب به ځکه راځي امت په هره طریقه د الله د دین بې عزتۍ ته کار ویلی دی د الله او د رسول نافرمانۍ ته کار ویلی ای د الله بندګانو د عبرت په ځای کې عبرت پیدا کړي د جړا په ځای کې جړا کوئ خفګان کوئ خنداګانې مه کوئ دا ګوره زمونږ او ستاسو انتهایي د تاوان لاره ده د نقصان لاره ده د تباهۍ او د بربادۍ لاره ده الله یې د عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الله سم ویلې سم واورېدل موږ ټولو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کا رب د دنیا او د آخرت کامیابی کامرانۍ نصیب کا آبادۍ نصیب کا پریشانۍ غمونو دردونو تکلیفاتو نم په امان کا بعضې ملګري بیماران دي د چا کورونو کې بیماری دي د چا په هسپتالونو کې بیماران وي دعاو کې الله ټولو بیمارانو ته صحت نصیب کړي قرضدار الله د قرض اخلاص کړي بې ګناه جیلونو والا الله د جیل آزاد کړي پرون په باجوړ کې زمونږ یو نوجوان عالم مولانا عزیز الله صاحب د ظالمانو د لاسه شهید شوی دی
دعا وکړئ چې الله رب کریم هغه ته مغفرت نصیب کړي او پسماندګانو ته الله صبر جمیل نصیب کړي. الله یې زموږ د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی الله تعالی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین.